زموږ حل دی روزانه موږ کله د یو ملګري په سر باندې کله د بل ملګري په سر زموږ خپل څوک نشته یو بل په سر باندې موږ ودرېږو. دا غلطي ستاسو هم ده. ډېر خلک شته ستاسو په شکل کې چې هغې ډېرې پیسې خلکو نه وخوړئ نو موږ له دې اجازت راکړي چې هغه زما سر ولي زه به یې سر کې سر ولم. انسانان د انسان نظر خو موږ ته وکوي موږ ته هغه د انسان نظر هم لکه څوک نه کوي. خو تاسو ته هم زه ریکویسټ کوم چې یاره داسې بچي مه تنګوئ. لږ سوچ کوئ چې سبا به داسې بچې ما کره هم پیدا کیدی شي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نام د الله چې بخونکی او مهربان دی. ګرانو کتونکو یو ځل بیا پېښور پریس کلب مخ ته هغه بچو سره چې بې موره بې پلاره دلته پېښور کې ژوند تېروي. خو د دې ژوند الله توبه د دې ژوند کې به کله ریپ وي کله به زیاتي او کله به ظلم وي. چې وګورو دا هغه خلک دي چې زمونږ د پښتنو په مخ خندا پیدا کوي خو بیا هم نه پوهېږو راشو یاره دا میک روچت کوي دې خلکو سره رایب شوی دی دې خلکو سره زیاتې شوی دی دې خلکو نه ویښته کټ شوي دي. تر څو پورې به دا خلک د پېښور پریس کلب مخ ته راځي تر څو پورې به دا خلک انصاف غواړي. خو دا تحریک انصاف حکومت دی پاکستان تحریک انصاف چې د انصاف په نوم دی خو دلته بې انصافي ده. دلته انصاف نه میلاویږي. که چېرې انصاف میلاوېدی یو کس ته فانسي میلاوېدی نو اوس به دوی ولې راتله یاره کیمرې مخ ته دوی به ولې دا چغې والي چې ما ته د انصاف میلو شي. خو افسوس 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 نن ډېر زیات خفه شوم چې دا خلک یو ځل نه شوه دوه ځل نه شو بار بار دا خلک راځي د سکرین مخ ته انصاف غواړي. ګرانو کتونکو د دې یو ملګرې چې حسینه نوم وه هغه هم چا وویشتو. ولې وویشتو وجه څه وه څه خبره وه دغه ما سره ولاړ دغه شیمیلز دغه پښتو معاشره کې چې ورته ویلی کېږي اجراګان دې سره به زه خبرې کوم چېرته هم مځئ ما سره اوسئ. ګرانو کتونکو پارو را سره موجوده ده. پارو نه به تپوس کوم چې هاي څه چل شوی دی یاره نن بیا پېښور پریس کلب مخ ته ولاړئ. پارو یو جهان مننه بیا تاسو دې کیمرې مخ ته راغئ در څو پورې به دې کیمرې مخ ته تاسو راځئ او در څو پورې به تاسو انصاف غواړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم پېښور دی. نن چې موږ راغلي یو نو دغه وجه ده که نه بار بار به موږ راځو ولې چې موږ سره انصاف نه میلاویږي. موږ لاړ شو پولیس له پولیس الټه موږ یاروي موږ ته وایي اف آی آر مه کټ کوئ دا خلک تیز دي اوم نه ولي خو مو هغوی ته خو موږ بار بار وایي موږ ولي موږ نه هم پرېږدي. ګوره زه هم پخپله کېدلی همداسې نور اجراګان هم دي ډېر مړه شوي دي او څه څه ورسره ونه شو تاسو ګورئ نه. نو زه خو به ټولو د خیبر پښتونخوا د پښتنو ته به دا ووایم که نه چې نه خو زموږ مور شته دی نه خو زموږ پلار شته چې زموږ تپوس وکړي. پولیس ته لاړ شو پولیس هم موږ سره داسې کوي نو زه خو هم داسې د خدای بندګان به نه راپا به نه سي زموږ د حق دپاره به تپوس ونه کړي. نو چې دوی څومره موږ ته اګنور کوي ګوري زموږ تماشې کوي نو زه وایم چې तुम कितने हिजड़े मारोगे घर घर से हिजड़ा निकलेगा तुम ډېر شوي لاګان تاسو به ګورئ که نه. نو پارو تاسو سوچ نه کوئ پرېږدئ دا فیلډ که نه دې ته یو ریکویسټ وکړئ موږ له چېرته جواب راکوئ موږ ته یو اخیسته سیټ راکوئ بس پرېږدئ دغه که نه چې ورته بار بار موږ مړه کوئ او بار بار موږ پسې تاسو راغستې ستا د خبرې نظار شم ولې نه جواب زه کوم که نه ما له دې ریسپونس راکړي حکومت ما له خو سره ریسپونس نه راکړی وو کال نه کوم خپل کار روزګار کوم زه. نو داسې ډېر خلک راغله که نه ماشاءالله ستاسو شیمیلز کې تکړه نه تکړه خلک راغلي سکرین مخې ته راشي هغې ته جواب هر څه میلو شي هغې بیا انکار وکړي چې یاره واپس خپل فیلډ ته راشي دا څه وجه کېدی شي. نو تاسو ته خبره ده نن سبا څومره ګرانې ده که نه په 10,000 یا 15,000 باندې د چا څه کار نه کېږي څه کار به وشي کور به وساتي که ځان پې وساتي که کرایګانې ورکړي که بیلونه ورکړي ډېره ګرانه ده. کله کله الله سم خفه شوم دا کمې زمانې ته موږ پاتې. دا غلطي صرف ستاسو ده که نه د هغه خلکو هم غلطي ده چې کوم خلک تاسو ولي د هغوی غلطي ده زموږ غلطي نه موږ په چا ډز نه شو کولی. ولې مجبوره شي هغې تماچه راوالي ټوپک راوالي او تاسو نه ډز پورته کړي څه وجه ده څه خبره ده. دا خو مال دا خو زه هم سوچ کوم چې ولې کوي دا داسې حرکت دوی دې لاړ شي چېرته کې زه موږ هم شکر الحمدلله لا اله الا الله محمد رسول الله کلمې ویلې یو مسلمانان په کور کې پښتنو په کور کې بیا شوي یو خو هغوی دا نشي برداشت کولی چې موږ ځان ته اکثر وایي چې موږ پښتنو په کور کې دا خو حقیقت دی پښتون نه وایو دوی وایي ځان ته لکه تاسو داسې خبرې کوئ چې کومې پښتانه خبرې کوي به تاسو نه کوئ. نو موږ خو دې پښتنو دې شي له خوښ کړي یو همدغه شي لمبوزي هم په دغې پیسې راکوي نو مجبوره نه بله لار خو نشته ده ګېډې چې وږي شي که نه نو انسان مرګ ته تیار چې زه قتل وکړم نو پیسې را پیدا کړم نو دا خو ګډا ده ګډا کې خو جرم خو نه دی ګډا. تاسو دلته ژوند تېروئ زندګي تېروئ په سړک روان یې خلک کم لفظ استعمالوي
بس په زړه دا تېرېږي چې یا الله دې کې خو زموږ څه قصور نه و د دې دا وجود خو موږ په خپله نه دی جوړ کړی او څوک خاندي څوک تماشې کوي بله خبره دا ده که نه تاسو به په خپله هم ګورئ چې په دې شپږ کالو کې چې ټرانسجنډر څومره سیوا شو که نه دا وجه هم ټول همدغه د خندا الله تعالی کله د انسان ماته کړي چې کله غېږه وله ډکه کړي خندا خو یې نه ما خاندي چې خلک غېږه ډکه شي چې دا زما خپل دي خندا یې بنده شي داسې نه بندېږي مور او پلار خوشحالي تاسو لیدلې ده نو زه به څه ووایم تاسو دا زموږ حل دی روزانه موږ کله د یو ملګري په سر باندې کله د بل ملګري په سر زموږ خپل څوک نشته یو بل په سر باندې موږ ودرېږو نو ګرانو کتونکو خبر شوی میرا بهر استرالیا یو کې امریکا کې د دې خلکو ډېر عزت دی یار دې خلکو له ډېر عزت ورکوي خو دلته نه پوهېږم چې پاکستان کې او خاص تر خیبر پښتونخوا کې بیا پښتانه هغه خلک چې دا خلک غواړي دې پسې بیا په سبا خلاف کېږي هغوی ته هم ریکویسټ کوم چې یاره سپورټ یې وکړي یار دا بیا د ستاسو کور کې هم پیدا کېدی شي لږ سوچ پکار دی چې دا خلک تاسو تنګوي که نه نو هغوی دې دا سوچ وکړي چې یاره زما کور کې هم داسې یو بوټی پیدا کېدی شي انصاف غواړي پاکستان تحریک انصاف عمران خان ماشاءالله ټول عمر چغې والي چې زه به انصاف ورکوم هر بچي ته به انصاف ورکوم نن ته مې انصاف غواړې دلته موجوده حکومت خیبر پښتونخوا حکومت وزیر اعلی صاحب له څه ویل څه وایي یار هغوی ته خو به دغه چې په چا تېرېږي هغوی ته پته ده موږ که راوځو روډ ته د مجبورۍ نه راوځو پوه شوې موږ نه غواړو چې موږ د ورځې هم څوک وګوري ولې موږ ته پته ده لکه موږ ته خلک وګوري که نه بس ډرامې خنداګانې هغه موږ ته پته ده موږ دومره لکه خلک کوي موږ سره عادت شوي یو موږ ایګنور کړو نو موږ هغوی ته دا وایو چې موږ هم انسانان یو موږ هم په دغې خاورې پیدا شوي د دې پېښور یو څه د بهر نه موږ نه یو راغلي دا دومره زیاتې موږ سره کېږي لکه انسانان د انسان نظر خو موږ ته وکوي موږ ته د انسان نظر هم لکه څوک نه کوي انسانان خو کوي نه خو لکه د حکومت چې راشو هغوی موږ سره داسې رویه کوي ډېر زیات خفه شوم چې کوم خوا لاړو شو لاره مو وار پار موږ د خطا شوی خیبر پښتونخوا پولیس ماشاءالله ډېر ښه کارنامې دي زه پې فخر ویاړ کوم دلته تاسو ته انصاف ملو شوی دی خیبر پښتونخوا پولیس له تللی ورته د مخې ته ایښې ده چې کومه کارنامې تاسو سره شوي دي کوم زیاتې تاسو سره شوی دی کوم ظلم تاسو سره شوی دی نو ورانه ده نو زه خانه ده زه به دا ووایم مین خبره دا ده که نه چې تقریبا 2013 نه زه په سوشل میډیا باندې راځم ما خپل تقریبا هغه چا خبره خپل دور مې و ما خپل هر څه پرېښود د خلکو دپاره ولې چې دا خلک ډېر ساده و نه پوهېدل نو هغه ټایم نه واله وسه پورې موږ دا منډه تله دوی دپاره وو دوی ته موږ لاره وښوله دا خو دومره ساده خلک دوی سره خو سمې نازیاتیات چې ورسره کېدو دوی به تانې ته هم نه شوتلی تانې ته هم نه شوتلی نو زه به لنډه خبره دا وکړم که نه چې پولیس یو مجرم له سزا ورکړي قسم دی هغه ټول عمر بیا ګناه نه کوي الله دې تاسو ته انصاف ملو کړي پولیس ته وجه ټول کار د پولیس ته وجه خراب دی تاسو ته انصاف ملو کړي موږ ورته ریکویسټ وکړو نه هم زما خیال ډېر دردونه دي پې الله دې خیر وکړي نه چې وګورو موږ تاسو له اواز اوچت کړی دی که هغه د ستاسو خوشحالي ده هم موږ درغلي یو نن ستاسو غم دی خفګان دی نه به در څو پورې دغه جړاګانې کوي در څو پورې به دې روډ ته روځي در څو پورې به خپل سټوډنټ ته اواز اوچتوي د نه دا ژوند ډېر کړاک نه دی روان داس د نه ژوند مالې په ارام کېږي چې کله پولیس زموږ مدد وکړي او چې دا کوم خلک موږ سره زیاتې کړي د ګرفتار کړي او د سخت نه سخت سزا ورته ملو شي نو علي به زموږ دا ژوند په ارام شي چې در څو پورې دا زموږ عدالتونه زموږ پولیس ډپارټمنټ چې کوم دی هغه زموږ مجرمانو ته سزا نه ورکوي نو تر د هغې پورې به دا ظلم شروع وي نه چې وګورو ستاسو سټوډنټ حسینه ولګېده هغې انصاف تاسو ته تر اوسه پورې نه دی ملو تر اوسه پورې کسان نه دي ګرفتار شوي لسمه ورځ د زموږ مجرم چې کوم دی په دې پېښور کې موجود دی صحیح ده او مال عمده دمکیانې راکوي وایسونه کوي کالونه راته کوي چې زه سم کوم د خپل مطلب دا چې کوم الفاظ استعمالي هغه په دې میډیا باندې ویلو نه دي چې هغه په کوم قسم مال دمکیانې راکوي مطلب دا چې زما سټوډنټ دمکاوي دا څه وجه کېدی شي نه چې دې تاسو ته دمکیانې درکوي تاسو ته کالونه هم کوي یو کس خو ستاسو وویشتو بار تاسو له دمکیانې راځي بار بیا تاسو ته کالونه کوي وجه څه ده د دې منځ مین وجه څه ما نه پولیس هم د دې خبرې تپوس کوي مې دا کس راولی ما ته کېنوې دې ماله زما ګناه وښیي بیا صحیح ده بیا پولیس ډپارټمنټ زما تپوس اړه کوي نه د ګرفتارۍ هم نه ځکه چې ما ته لاول زما ګناه وښیي زما ګناه څه ده که نه ستا ګناه څه ده زه درته ووایم ما د سره درته وویل نو ښه هغه زما ګناه خو ما له پته ده چې زه خو زه به خبره زما ګناه ده چې زه زموږ د پښتو معاشرې هغه الفاظ زه اجړا یم زه ټرانسجنډر یم موږ ته چې کوم الفاظ استعمالېږي زموږ دپاره هغه خو ما له پته ده مالک پرېږدې چې زه م ستا ګناه ووایم ووایه د ده ګناه دا ده چې دی د پښتنو په مخ خندا پیدا کړي ستا دا ګناه ده ښه ستا ګناه دا ده چې ته پښتنو ته بار راځي او میدان کې ورته ډانس کوې ستا ګناه دا ده چې هغه پښتانه چې کم پښتانه تا خوښوي چې بیا هغې خلاف کېږي های آفرین شه او په هغه خلکو شه زه به ورته نور څه ویم خو دغه به ورته زه ریکویسټ وکړم چې دغه بچي مه کړوئ یار صحیح ده منمه چې څه خلک داسې شته چې هغې
هغه دې خلکو کې هغې کې هم غلطیانې شته خو تاسو ته هم زه ریکویسټ کوم چې یاره داسې بچي مه تنګوئ لږ سوچ کوئ چې سبا به داسې بچی ما کره هم پیدا کیدی شي لږ سوچ کوئ یار انسانیت دی ستا ګناه دغه شته په میدان باندې ګډېږي د پښتنو په مخ خندا پیدا کړي دغه ستا غټه ګناه ده که چېرې دغه ګناه تا پرېښه که نه او د پښتنو په مخ تا خندا نه پیدا کولی که نه نو دا خلک به بیا تا نه ولي ښه بس موږ له زما خو د پولیس ډپارټمنټ دا زه ته دا مانګ کوم چې کو دې زموږ هیلپ نشي کولی نو موږ له د کلو چوټ راکړي نو چې دې موږ پورې لاسونه خپېش ته موږ به ټریننګ واخلو د مطلب د ډس کولو د ټوپک چلولو د تماچې چلولو نو موږ له اجازه راکړي چې هغه زما سر ولي زه به سر کې سر ولم تر اوسه پورې ته چې زما ژوند څو ختموي زه به د هغه ژوند ختم کړم نه تر اوسه پورې تماچه لاس کې نیولې ده نه تر اوسه پورې ټوپک لاس کې نیولې دی نه تر اوسه پورې ډس کړی دی نه تر اوسه پورې یوه خبره پټاخه هم نه چلولې صحیح شوه چې کومه پټاخه چلولم راتله که نه دومره نر پښتون نه دی چې په اجرا باندې کم پښتون لاس چتوي نو هغه ځان ته سره پښتون وایي نه کردار داسې دی چې خپل ګریوان کې وګوري چې د هغه هلکانه څنګه تېره شوې ده د چا سره د هغه ټایم تېر شوی دی مطلب دا چې په ما بالکل فرق نشته نه یو خبره ته کومه خیره کې د دې جواب راته راکړئ دا غلطي هغې ده که دا غلطي ستاسو هم ده خپل چینل باندې دا خبره لازمي زما دا دوه درې الفاظ لازمي وچلوي چې زه دا خبره کوم که نه په ما او تا کې فرق نشته صحیح شو هغه خبره زه ټرانسجنډر یم زه کلیعام عرصه کوم ته نر پښتون یې تا زما نه زیات عرصه کړي دي صحیح ده خپل ګریوان کې وګوره ګریوان کې دې وګوره چې تا ستا کې نه دا غلطي ستاسو هم ده ډېر خلک شته ستاسو په شکل کې چې هغې ډېرې پیسې خلکو نه وخوړئ ډېر خلک شته که نه بار بار سکرین مخې ته راځي چې یاره مونږ اجرا باندې دومره پیسې ولګولې خبرې جواب در کوم دا دې ما ته ووایي پولیس ډپارټمنټ کې دې راسره کښېني ما ته دې ووایي کوم ماله 1 روپۍ راکړي صحیح ده ما ورله کنزل کړي زه کور له تللی مونږ سره نه د پیسو لین دین شته نه د دوستۍ لین دین شته هېڅ قسمه واسطه مې ورسره نشته که نه زما چې ورسره واسطه وي نو ما به ویلي چې زما د سره واسطه دی اور پیسې مې ورسره خوړلي ما سره کښېنوي زه به ورله پیسې ورکړم ما نه د قلار شي نو ما خبره نشته هېڅ هم نشته داسې بېسه جیلسي الله دې رحم وکړي ګرانو کتونکو نه ښه نه ښه سټوډنټان دي پېښور کې که هغه وګورې ډول فنیان که هغه وګورې حسینه هغه که وګورې دوی سره تکړه نه تکړه خلک دي نه همدغه خلکو دپاره چغې سورې وي یار بار بار راځي زه ګوله 100 روپۍ مطلب دی چې 2 روپۍ زه ګټم نو اور بلیږي نه دا راته ووایي دغه چې کوم موجود دي دوی به مخکې راتله د دوی به مخ کارو ښه کلیان به راتله نن چې ما وکتل د دوی هم تورې بورکې شوې دا څه وجه کېدی چې تورې بورکې په سر کې زه خو د چا نه نه یریږم د پاک الله نه یریږم زندګي ماله الله را کړې ده ما نه بیا الله اخلي ماله پکې کو الله ماله په خپل مرګ باندې په خپل دغه باندې مرګ راکړي را به کړي کو الله ماله چا د لاسه مرګ راکړي را به کړي راله صحیح شو زه د الله نه د ښه ژوند امید کوم د الله نه ښه سوچ ساتم ښه امید ساتم باقي دا د هېڅ چا بچیم نه دي دوی د چا سم نشي کولی نه الله دې رحم وکړي ګرانو کتونکو دغه لاړه خو زه هم دغه زموږ ورور دی یاره دا ظلم زیاتې نه دی کول پکار کښېنې ورسره خپل مسایل ورسره خپله حل کوي ما له زما ورور وسیم جال اجازت راکړي چرچا خپل دعاګانو کې یاست الله حافظ